بنی آدم نه او د جمدیل بنی آدم نه به تپوس کوي. نو موږ وایي پیغمبر علیه السلام خو دې دا عام انسانان به په قبر کې حیات وي، دا عام انسانان به په قبر کې ژوند دی کې به روح واچولی شي، دی به ژوندي دی به ښه باقاعده خبرې کوي، دی نه به سوال کېږي او دی به جواب ورکوي، دی به جواب ورکوي. هغه لویه زندګي د مرګ نه پس شروع کېږي چې د هغې ابتدا په مرګ باندې وشي چې ساه وځي دی کې موږ ته ښکاره شو دا مړ شو، دا مړ نه د بل طرف ته حیات شروع شو او هغه ډېر اوږد حیات دی. امام غزالي رحمت الله علیه د هغې متعلق فرمایي چې د مرګ نه پس کومه زندګي شروع کېږي د دنیا د ځمکې نه له اسمانه پورې خلا، نو علما فرمایي چې د ځمکې نه له اسمانه پورې داخله د 500 کالو فاصله ده د ځمکې او د اسمان په مابین کې، د 500 کالو فاصله ده. نو وایي چې 500 کاله یو سړی سفر کوي دی به څونه فاصله طوی کړي، تصور کې م راځي، خیال کې م راځي چې څونه به حاجي. او بیا دا ټوله خلا د وریده دانې نه چې د هغې نه وړه دانه بله په دنیا کې نشته، موږ ورته وری دانم وایو، د اوح دانم ورته وایو، رای دانم ورته ویلی شي. د دې نه لا ټوله خلا ډکه شي او یو مارغه راځي او هغه مارغه په 1000 کاله پس راځي او یوه دانه اوچتوي. نو وایي چې د دې دونه وړو دانو نه او د دې دونه ډېرو دانو نه یو دانه اوچتوي او هغه هم 1000 کاله پس راځي او مارغه هم یو راځي او دانه هم یو وړي. نو وایه دا به څونه زمانه کې ختم شي؟ د دې تصور هم شته چې دا به څونه زمانه غواړي؟ او دا هغه فرمایي چې د دې خبرې امکان موجود دی چې دا ټوله خلا به د دغې دانو نه دا مارغه په وړو وړو باندې خالي کړي، څونه زمانه را خیال او تصور کې هم نه راځي. وی د دې امکان موجود دی چې دا به خالي شي، خو د دې خبرې موږ ته پته نشته چې د مرګ نه پس زندګي څونه اوږده ده، د دې نه هم ډېره اوږده ده که نه، د دې نه هم ډېره. لکه د دنیا د پیدایش کم و بیش 6,000 7,000 9,000 8,000 کالو پورې د دنیا وشو. اوس دا دنیا چې پیدا شوې ده، لومبي انسان الله په دنیا کې آدم علیه السلام پیدا کړ. د آدم علیه السلام نه بیا الله هوا به پیدا کړو، د هوا به او د آدم بابا د وجود نه بیا الله پاک د نسل انساني وچلو. حابیل او قابیل دا یو دوه زامنو د آدم علیه السلام، یو رور رو لګېدو او بل رور یې ووجو. دغه مړ رور دغه چې څوک مړ کړ نو دته په شریعت کې څه وایي؟ مقتول ورته وایي، او چې چا مړ کړ نو دته به څه وایي؟ قاتل ورته وایي. اوس قاتل ته به د قتل سزا میلاویږي ځکه چې رور یې وجلی دی په هر لیول او په هر بنیادي چې وجه خو رور یې وجلی دی. اوس دته به د قتل سزا میلاویږي. نو آدم علیه السلام د ازوی حابیل او قابیل کومه زمانه کې مړه دي چې د دنیا د پیدایش دغه کالونه وشو، نو تقریبا د دې د مرګ هم دغه کلونه وشو، د دې مرګ هم کلونه وشو، هغه په هم قبر کې دی او هغه هم په قبر کې دی. اوس دغه یو ته به د نن ورځې د دې ساعته پورې دغه قتل سزا میلاویږي. قاتل ته به د قتل سزا تر نن ساعته پورې میلاویږي او پته نه لګي چې قیامت کله برپا کېږي او قیامت کله قایمیږي، تر هغې پورې به دته د دې سزا میلاویږي. نو خوږو عزتمندو مشرانو، د دې وجې د دنیا زندگی عارضی را، پانی را، د دې هیڅ چیز لره بقا نشته او د مرګ نه مخکې خپلې کاتې پاکې کې په دې تمه مکینې چې زه خو ځوان یم، زه به بوډا کېږم، بیا به توبه وباسم او بیا به بیمارېږم او بیا به جومات ته ځم او استاد جي ته ویم چې خدا ای استاد جي څه طریقه وکړم چې الله ما ګناهونه معاف کړي، ډېر ظلم رانه شوی دی، ډېر زیاتې رانه شوی دی. پته نه لګي چې ځواني دې زړېږي او که نه زړېږي، چې په حالت ته توبه کې درله مرګ راشي، چې په حالت ته پردي حق کې درله مرګ رانه شي، په حالت ته نافرمانۍ کې درله مرګ رانه شي، په حالت ته ګناه کې درله مرګ رانه شي. د دې وجې د مرګ نه مخکې حاجي تاسو توبه او کومه توبه نصوحه چې کومه توبه باندې الله ستا د شپېتو او یا کالو غلاظت پاکی او گناه د لماف کوي، هغه توبه الله ته مطلوب او مقصود ده. او هغه توبې شکل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د هغه نوجوانو چې کوم نوجوان
سر شراب دی مخکې عمر را روان دی دلته شرابي نوجوان روان دی عمر ته پته وه چې د سره شراب دی تپوس ترې کوي هغه ته پته وه چې د عمر یو خبره یو دویمه سر لره کولی په توره ترې سر پرې کوي دی بله خبره نه کوي هغه نوجوان په زړه زړه کې توبه ویسته الله هغه توبه باندې هغه شراب یا په پیو کې او یا په شاتو کې الله پاک هغه شراب بدل کړ یا په سرکه کې بدل شو حاجی یا هغه توبه مطلوب ده چې کومه توبه د موسی نبینا علیه الصلاۃ والسلام په دور نبوت کې هغه چغلخور ویستا چې د هغه متعلق وی چې باران ځکه نه کوم چې په دې سب کې او په دې قوم کې چغلخور دی هغه چغلخور موجود دی او موسی علیه السلام اعلان وکړ چې وباسئ هغه چغلخور د ځان پې وپېژني وروځي چې په موږ الله باران وکړي چغلخور موجود دی د سپ نه څوک پانسېده وریځ رالله باران شروع شو موسی علیہ السلام تپوس کوي یا باری تعالی تا خو ویل تاسو ارشاد دی چې موسی علیہ السلام چغلخور دی چې ډېره سپه بار شي بیا به باران اخو مانو که څوک شروع شو موسی علیہ السلام د دې هم دا خبره لومبې ثابتېږي وروڼو چې علم عیب کولی چې دی نو دا پیغمبر لره خاص نه دی ښه علم عیب کولی د الله خاصه را کنی موسی علیہ السلام ته به پته لګېدلې وه که نه چې څوک په چخور اعلان حاجت خو نه و که نه او هغه پام نسېده او بیا هم ورته پته ونه چې ناست دی پکې او هغه ته پته نه لګېده او بیا باران کېږي الله پاک ورته وفرمایل ای موسی او مکه سړی پکې ناستو خو ما ته دې داسې روغه وکړه داسې توبې ویسته داسې صلح وکړله داسې پېمانتیا وکړله چې د چا د وجې مې باران نه کو د هغه د وجې مې راباندې باران شروع کړ چې د چا د وجې بند لوم د هغه د وجې مې راباندې شروع کړ حاجی هغه توبه نن مطلوب ده د دکاندار نه چې ذخیره اندوزي به نه کوم ملاوټ به نه کوم دو نمبري به نه کوم ایزا رساني به نه کوم انسان ته او مسلمان ته به تکلیف نه ورکوم تمام دو نمبرې زما ګله به د حلالو نه ډکېږي د حرامو نه به مې ګله نه ډکېږي زه به بچو باندې نه ماښام حلاله روزې خورم حرامه به پې نه خورم چې دا توبه دکاندارو کی الله به د دکان پر لږه کمایه کې برکت واچوي د تاجر په تجارت کې توبه مطلوب ده دقه توبه د دفتر والا په دفتر کې دقه توبه مطلوب ده چې تنخواه به اخلم او حلاله به کوم ډیوټي به صحیح کوم 8 غنټې به روزانه کوم او 4 غنټې به 8 غنټې به زه روزانه کوم او 26 دن به د میاشتې کوم زه به پکې د سرخوږي چوټي نه کوم او چې کومه چوټي وکړم په اکاونټنټ به هغه پیسې به په اکاونټنټ کموم چې کومه ډیوټي ما نه راکړې چې دا بې پیسو حقدار زه نه جوړېږم حاجي دا نو الله پاک به دا تنخوادار دا سرکاری غلام دا سرکاری نوکر دا نوکر نه دا سرکاری غلام دی څوک نجي غلامان یې او څوک سرکاری غلامان یې ډیوټۍ کوې صحیح طریقې سره وکړې چې الله دې د خپلو وسایلو خاوند کړي چې تا سره نوکراني چې ته چا نوکر پاتې نه شي دیاړي مار ته میم چې دیاړي وهر کاکا ټول عمر به رمبې او کودال او چاټکې نه ګرځې الله به تا د خپلو وسایلو خاوندان کړي تا سره به الله دیاړي مار پیدا کړي تا سره به خلک دیاړې کې ته به ټول عمر دیاړي مار نه خو که دیاړي دې پاکه کړه د مالک کړه دې خوشحاله کړه هیره پیري دې پکې نه راکړې چل هنر دې پکې نه راکړې ټیکهدار کا کتاب هم الله پاک ټول عمر به پرې دیوالونو ناست نه چې دا سرګې د ګرمۍ او د یخنۍ دا انورونه به دې وي ته دې خپل کار سره انصاف وکړه چې ټیکه کې څنګه کار کې او په دیاړۍ کې څنګه کار کې ته دا یو شان کا د دیاړۍ کار او ټیکې کار یو شان کا که کال کې دن الله پاک تا سره دیاړي مار او مزدور کار او ګلکار پیدا نه کو او تعالی الله دونه وسایل در نه کړل زه راته قسم خورم زه راته په مضبوط یقین سره وایم چې زه به ستاسو بندګي شروع کوم که دا الله داسې ونه کړل دی بني آدم سره چې کار حلال کړي او کسب حلال کړي دیاړي حلاله کړي مزدوري حلاله کړي او د لرې الله د زمانې زبرګ اولاد ورنه کړي زه راته قسم خورم ولی الله به د نه پیدا کیږي خو چې د چا کمایي حرام حلاله را او حلال خېټې ته راله زبرګ د زمانې غوث او قطب او ابدال به الله را د نه پیدا کوي دونه لوی پاک خلک به د نه وجود نه پیدا کیږي حاجي خو که موږ حلاله وګټله او حرامو نه اجتناب وکړو او اخر درته هم دقه بیا ویم پرون مې هم درته ویلي رو بیا مې ځکه ویم چې دې وخت کې د یو بل